اللہ سبحانہ و تعالی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا کم جماعت ورکڑے غیتا صحابہ اکرام ویلے کی اور صحابہ اکرام عموماً چکم مفسرین و علماء تقسیم کرے نغا اولین آخرین دی. السابقون الاولون آغا صحابہ اکرام مرادی چی چا د فتح مکہ نمخ کی ایمان روڑے دی اور دی پسی چی کم صحابہ اکرام و آغا جماعت تی چی اغی ایمان روڑے د فتح مکہ نپس نہ اولین نہ مراد آغا صحابہ اکرام دی چی فتح مکہ نمخ کی ایمان روڑے اور فتح مکہ نپس چی کم صحابہ اکرام و ایمان روڑے غیتا آخرین ویلے کی. اوس د ادوارو جمعتونو په باره کې الله پاک سورہ حدید آیت نمبر 10 کې یو وعده وکړه لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. یو خدا اعلان کو چې تاسو کې هیڅ څوک د صحابه کرامو برابر نشي کېدلی. ټول دنیا ول کرام بزرگان دینداری علما محدثین مفسرین را جمع کې والله کدی یو صحابي وخت ته هم ورسی د عظمت د صحابه کرام. بیا الله پاک دویم اعلان سو کو چې یو دی کې آغا جماعت دی لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل چې فتح مکې نه مخکې دی صحابه کرامو جهاد کړي انفاق فی سبیل الله کړي دی. دا یو جماعت دی. او بیا الله پاک فرمی اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. دین جماعت هغه دی چې فتح مکې نه پس اغي انفاق کړي جهادي کړي دی دین د پر قربانیاں نه کړي. خدا اول جماعت درجه اوچته د دویم جماعت نه. او سړی زین کې دا اشکال پیدا کیږي چې دې مطلب خدا شو چې فتح مکې نه مخکې کم صحابه کرام ایمان وروړي غډري لوی وو چې کم بعد کې ایمان وروړي آیا غ درجه کې کم وو. الله پاک فرمایي وکلنا وعد الله الحسنى. دی ادوارو جماعتونو سره الله رب العزت د جنت وعده کړي. جنت اعتبار سره ادوار صحابه کرام جماعتونه د خپل کې برابر کو. ایمان کې تقدیم اور تاخیر باوجود صحابه کرام سره الله رب العزت د جنت وعده ده. دیو جن اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې د پاک پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم څومره صحابه اکرام دي. ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه لیکلی دي چې 1,24,000 کم به صحابه اکرام دي ټولو باندې جنت واجب دي. دا زموږه عقیده ده. کدی کې چرې یو سړی العیاذ بالله دا وی چې نه د یو صحابي په کې نه منم العیاذ بالله دې سره د اهل سنت والجماعت د اسلام د دایره نه خارج کی. یو صحابي نه هم انکار کول. ولی الله پاک د ندا مطالبه کوي چې څنګه د پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احکامات د اغي تعلیمات دا منل ضروری دي دغه رنګ د دې ملګری هم منل ضروری دي. اغي فالو کول ضروری دي. ځکه پاک پیغمبر بل ځکه اعلان وکړو علیکم بسنتی تاسو زما سنت باندې عمل وکړئ کلک سی ونی سی لازمی کې ځان باندې وسنت الخلفاء الراشدین اور دې سره سره د خلفاء راشدین هم دیو جنا خلفاء راشدین کې کم صحابی د خپل اجتهاد سره ایوا فیصله کړي غو هم امت مسلمه د پر سنت ګرځیدلې. لکه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ 10 رکعاته تراویح کول. د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دویم اذان شروع کول. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا فتوا چې 3 طلاق 3 دي دا فتوی دي. دا دغه هغه اعمال دي چې امت باندې منل لازمي دي او امت د پر سنت ګرځیدلې دي. دویم په دې خبره هم ځان پوي کی احادیثو کې کوم یو اصطلاح استعمال د 10 مبشره 10 ویل کېږي لسوتا اور مبشره ویل کېږي هغه صحابه کرام چې هغه ته د جنت خوشخبری ملو شوې د دنیا کې. اور ټول علماء دا متفقه فیصله ده اهل سنت والجماعت علماء چې الصحابه كلهم من اهل الجنه قطعا. څومره صحابه کرام دي دا ټول یقیني طور باندې قطعي طور باندې جنتیان دي. چې کله دا عقیده شو چې ټول صحابه کرام قطعي طور باندې یقیني طور باندې جنتیان دي
نو بیا د 10 مبشره څه مطلب شو چې د 10 صحابه کرام مبارک موږ دا وایو چې دا هغه صحابه کرام دي چې دوی ته جنت خوشخبری میلو شوې ده. ندی 3 جوابات دي. پہلا جواب دا دی چې ټول صحابه کرام باندې جنت واجب دی. ټول صحابه کرام به جنت ته ځي، دا زموږ عقیده ده. خو دیو ته چې کم مونږ 10 مبشره وایو د دیو جن وایو چې په یو مجلس کې د 10 صحابه کرامو ته په ټیم باندې خوشخبری میلو شوې ده، د جنت زیره ورته میلو شوې ده، ځکه ورته 10 مبشره وایي. دا روایت ترمذی او زمون کم سے حیثیت دی د کې اکثر کتابونو بلکې دا حدیث او اکثر کتابونو دا حدیث روایت نقل کړي دي. پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرام مخې ته ناست دي او دا صحابه کرام مجلس کې ناست دي اور اعلان یې وکړو چې ابو بکر فی الجنه، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه، علی فی الجنه، طلحه فی الجنه، زبیر فی الجنه، سعد فی الجنه، سعید فی الجنه، ابو عبیده فی الجنه، عبد الرحمن فی الجنه. د صحابه کرام ته پاک پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په ټیم باندې خوشخبری ورکړي، ځکه ورته 10 مبشره ویل کیږي. نور جنت په ټول صحابه کرام واجب دي. دویم جواب دا دی چې عام عرف کې معاشري کې هم موږ کله کله چاته یو خاص اهمیت ورکول غواړو، نه د خصوصي تذکره وکړو. مثال په تور باندې یو سړی مسجد کې پاسې د کلی ملک دی، د علاقې مشر دی، هغې دا اعلان وکړو چې سبا زما زوی واده دی، هغه په باره کې ولیمه ده، ستاسو ټول کلي ته دعوت دی چې زما روټۍ ته راشي. او بیا هغه د بعد یو حاجي صاحب مسجد کې ناست دی، هغې ته وایي چې حاجي صاحب تا ته خصوصا دعوت دی چې ته راشه. دې مطلب به څه وي چې د دې حاجي صاحب د اهمیت وجې نه ځکه دې اعلان کې خصوصا د غي نوم ذکر کو، دې ته تخصیص بعد التعمیم یا تعمیم بعد التخصیص ویلې کی. یو بل مثال باندې ځان پوهیږي. یو ملګری دی غسر سم ملمانه راغلو، بس هغه ټول دوی چې راځي ما سره روټۍ وخوري، هغې کې یو نوم واخلي چې ته به خامخا ای زیده ته به خامخا زما روټۍ ته راځي، نه دې کې یو تخصیص پیدا شو، د هغې سړي عظمت اور مقام ظاهر شو. دغه رنګ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ټولو صحابه کرامو ته الله پاک سرټیفیکیټ ورکړی، رضی الله عنه ورضوا عنه، دا ټول جنتیان دي. خو چې دا کم 10 صحابه کرام ذکر کو د تخصیص سره خصوصا ځکه ذکر کو چې د دوی عظمت، د دوی مقام دا د امت مسلمه په زړه کې کینی. قدر عزت په د ټولو کې خدا پاک لوی صحابه کرام. دریم جواب چې کوم ډاکټر علامه خالد محمود صاحب رحمت الله علیه لیکلی دی، هغې دا لیکلي چې دنیا کې څومره انسانان دي خصوصا مسلمانان، دې که ایمان راوړي، ایمان باوجود هم دا به دعا کوي چې الله ما ته خاتمه په ایمان سره نصیب کړي، خاتمه راته په خیر سره نصیب کړي. ولی هیڅوک تاسو کې دا دعوا نشي کولی چې زه به آخري وخت کې ایمان سره دنیا نه ځمه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د 10 صحابه کرام مبارک کې دا مطلب و چې دیو ته بس خیر میلاو دی، دیو ته د خیر دپاره دعا کولو ضرورت هم نشته، که هغې باوجود هم کوي خیر ورته هسې هم میلاو دی. دی مقام دی د نورو صحابه کرامو په مقابله کې، دیو جن ورته 10 مبشره ویلې کېږي. او زمونږ چې کوم د اهل سنت والجماعت ملګري دي، تو یو رافضي رئیسار که یو شیعه ته دا ووایي چې تا څومره امامان دي، ابو 12 ورته نومونه والا فرفر کې به درته نومونه واورئ. او زمونږ د اهل سنت والجماعت ملګرو نه تپوس وکړي چې 10 مبشره څوک دي، اول یې پېژني نه. که بیا ورته چې د الله صحابه کرام دي، دوی ته په ټیم باندې خوشخبري میلو شوې ده، کم کم دي په مشکل باندې چې پهله نوم ورته زده وي. دیو جن زما مسلمانان نور خپل عقایدو نه، خپل تاریخ نه، خپل سیرت نه ځان خبرول پکار دي. درېمه خبره، دې صحابه کرامو کې یو لوی صحابي حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ دی. 22 رجب باندې غ دنیا نه تشریف وړی، دیو جن زمون اسلامی تاریخ کې 22 رجب د اهم تاریخ دی. خو بدقسمتی سره مونږه د اهل تشیع سره ډېر نږدې پاتې شوي یو.
تر دې پورې چې 1985 نه مخکې دو سره به رشتې کېدې، کور آنا جانا به وه، هغو تهواراتو کې د هغو رسوماتو کې به زمونږ خلکو شرکت کولو، هغې به د زمونږ رسوماتو کې شرکت کولو. دیو جن هغې چې کم الزامات په صحابه کرامو باندې لګولي دي، زمونږ ډېر اهل سنت والجماعت د هغې نه متاثره دي. هغې حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه خلکو ته یو مجرم په طور باندې العیاذ بالله پیش کړي. او زمونږ د اهل سنت والجماعت چونکې تاریخ مطالعه نشته، نه علماو مجلس کې کینی، نه بینونه واوري، نه خپله سیرت مطالعه کوي، دی په ذهن کې هغه خبرې موجود وي. د حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی ته به تاریخ په اعتبار سره نه ګوري، بلکې په دې اعتبار سره به ګوري چې دا قرآني سړی دی، قرآني شخصیت دی، تاریخي شخصیت نه دی. ډېر افضیانو چې څومره اعتراضات کړي دي دو تاریخ کې کتلی دی. مونږ ورته وایو چې مونږ داسې تاریخ جوتی کې نوک پہ رکھتے ہیں چې کم کې د حضرت امیر معاویه ګستاخي وي رضی الله تعالی عنه، چې کم تاریخ کې د تاریخ په کتاب کې د حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ عظمت خلاف خبرې وي د غزه المرینا، بلکې اس کی جگہ ردی کی ټوکړی ہے، هغه بیا ډسبین کې غورځي. زموږ دا عقیده ده. زما دې خبرو ته غور کوي. زه ستاسو چونکې د ذهن صفائی کول غواړم، ځکه لهجه مو بدله ده. چې کله الله رب العزت فرمایي و اولئک هم المفلحون، دی کې امیر معاویه رضی الله عنه داخل دی او کنه دی؟ چې څنګه ابوبکر عمر عثمان داخل دي، دغه رنګ حضرت امیر معاویه رضی الله عنه هم مفلحون کې داخل دي. دا زما عقیده ده. ستا عقیده نه، ستا عقیده باندې لعنت وي. ستا عقیده ما په نسبت باندې هیڅ اهمیت نشته، نه د اختلاف اهمیت شته دی. او نه زه تا د قوم یا د ملت یا د انسانیت څه قوم ګڼم. اولئک هم الراشدون، دا سرټیفیکیټ ورته قرآن ورکړی دی. اولئک هم الراشدون کې څنګه ابوبکر عمر عثمان داخل دي، دغه رنګ امیر معاویه رضی الله عنه هم داخل دي. وکلنا وعد الله الحسنى کې څنګه ابوبکر عمر عثمان علی حسن حسین علی فاطمه دا داخل دي، دغه رنګ امیر معاویه رضی الله عنه هم داخل دي. او کته وای چې امیر معاویه دې کې داخل نه، بیا د قرآن منکر دی او د قرآن منکر کافر دی. دا سرټیفیکیټ قرآن ورکړي دي. رضی الله عنهم ورضوا عنه، دا سرټیفیکیټ قرآن ورکړي دي. رضی الله عنهم ورضوا عنه کې څنګه ابوبکر عمر عثمان علی حسن حسین فاطمه علی رضی الله تعالی مجمعین داخل دي، دغه رنګ امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ هم دې کې داخل دي. دیو جن حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ قرآنی شخصیت ته، تاریخی شخصیت نه دی. ستا تاریخ کې ورپسې څه لیکلي شي لیکلي دي، هغې ته هېڅ اعتبار نشته. د حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ عظمت دپاره دا خبره هم کافي ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کاتب الوحی ګرځولی دی. وحی بی راغله، ای معاویه راشه دا قرآن ولیکه. قرآن څوک په عام سړي باندې لیکي؟ بیا العیاذ بالله چې کچرې ته وایي چې معاویه رضی الله تعالی عنہ کاتب وحی نه دی، یدی العیاذ بالله تحریف کړي، بیا خو ستا قرآن هم محفوظ نه پاتې کېږي. چا باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعتماد کړی دی، هغې باندې به زه څنګه اعتماد نه کوم؟ ما څه حیثیت دی چې زه اختلاف کوم؟ او ستا څه حیثیت دی چې ته ورپسې خبرې کوې؟ د حضرت امیر معاویه رضی الله عنه عظمت دپاره دا هم کافي ده چې د دې خور ام حبیبه رضی الله تعالی عنها زما او ستا مور د پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ازواج مطهراتو کې ده. د معاویه رضی الله عنه عظمت دپاره خو دا هم کافي ده. د حضرت امیر معاویه رضی الله عنه عظمت دپاره دا حدیث هم کافي دی چې کم ترمذی نقل کړی دی 2876 باندې، چې پاک پیغمبر ورته وفرمیلو چې اللهم اجعله هادیا مهدیا واهدی به. اسانه پښتو معنا به درته دا وکم چې حضرت معاویه رضی الله عنه خپل باندې هدایت یافته دی، او چې دا څوک فالو کوي هغه هم هدایت یافته دی. دا سرټیفیکیټ ورته کافي دی. دا پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژبې دعاګانې دي ورته. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل روایت کې ورته څه وایي؟ اللهم علم معاویه الکتاب، یا حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ ته د قرآن علم ورکي. دا دعا ورته پیغمبر کړي. او بیا ورته مخکې وي چې یا الله
د دغه نه خطایانو نه محفوظ وساتئ. زما استاد عقیده ده چې د پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعاګانې الله پاک قبول کړي دي. هغه چې کومه دعا الله پاک نه غوښتي الله پاک قبول کړي. اور دا دعا حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ ته کړي. دا حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ عظمت پر خدا هم کافی ده. خو بیا هم زه د حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ د سیرت نه سو واقعیا درته وړاندې کوم. بعضې خلک دا تپوس کوي، خاص کر علماونه، تاسو نه تپوس نه کوي چې حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ ته کم نظر سره ګوري. زما دې سوال ته خیال کوئ، تپوس کوي چې ستا په نظر کې امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ څنګه سړی دی؟ ما نه دا تپوس کوي. زه ورته زما نظر ته مه ګوره، نظر هغه وګوره چې کم قرآن امیر معاویه ته کړی دی، هغه درته ما مخکې عرض کو. نظر هغه نظر وګوره چې کم پاک پیغمبر هغې ته کړی دی. قرآن حدیث کې نصوص موجود دي د حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په عظمت باندې، چې کله قرآن او حدیث نصوصو کې عظمت رالو زما د عظمت بیانولو ضرورت هم پاتې نشو، بیا زه چوکیدارا کوم، دفاع کوم، دا زما ذمہ داری جوړیږي. خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نظر کې حضرت امیر معاویه څنګه سړی و رضی الله تعالی عنہ. چې کله حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ جوړ شو، نو د حضرت امیر معاویه رضی اللہ تعالی عنہ مشر ورور یزید بن ابی سفیان رضی الله تعالی عنہ د عراق گورنر جوړ کو. زمو خلک وی چې یزید نوم کې خودل ندی پکار، د الله بندګانو د یزید بن معاویه نه علاوه ډیر صحابه کرام دي چې هغوی نوم یزید دی. د حضرت امیر معاویه رضی الله عنه مشر یزید بن ابي سفیان، یو بل صحابي دی یزید بن اسود الجرشی رضی الله تعالی عنه. نه یزید نوم کې خودل جایز دی، خو مونږ د رافضیانو ثقافت نه دومره متاثر شو چې مونږ امام حسن، امام حسین، امام علی خو وایو، خو امام ابو بکر، امام عمر او امام عثمان، امام ابو هريره د نشو ویل. دا دیونه مونږ متاثر شوي یو. لوی امام ابو بکر دی، هغې سره ولې نه وایي؟ خدا د هغو خبرې تذکیره بار بار مونږ بیانونه اورېدلي خبرې اورېدلي، بس مونږ امام حسن، امام حسین ټیک دی، زموږ خلاف نه دی. امام حسن رضی الله عنه ویل جایز دی، امام حسین رضی الله تعالی عنه ویل جایز دی، خو امام ابو بکر رضی الله تعالی عنہ کا چا ویلو په دان ټیک دی کنه. ځوان په دې خبره تاسو پوه شوئ؟ نو موږ د هغې ثقافت نه متاثر یو، شعوري طور باندې یا غیر شعوري طور باندې زموږ ژبې هم داسې جوړې شوي دي. نور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، دغه رنګې حضرت حسن، حضرت حسین رضی الله تعالی عنهم اجمعین د حضرت ویل افضل دی په نسبت د امام باندې. ولې دا ویل د هغې شیوه ده، د هغې مزاج دی. او مونږ ته حکم دا دی چې د باطلو مزاج او باطل تاسو به نه اختیاروئ. من تشبه بقوم فهو منهم، چا د کم قوم مشابهت اختیار کو قیامت ورځې ما هغې صفونو کې به راوچتي. اوس حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ مشرور یزید بن ابی سفیان د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت کې وفات شو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ گورنر جوړ کو د عراق، او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ابتدائی درو کالو بعد غا وفات شو. دی وخت حضرت ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ مدینه منوره کې، چونکه مسلمانانو خلافت راشده دور کې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه علاوه د مسلمانانو دارالحکومت مرکزی حکومت په مدینه منوره کې. بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دلته نه کوفې ته ځکه منتقل کو، بصرې ته چې دلته کې خو زموږ اختلافات کېږي، د مسجد نبوي ګستاخي ونشي، د خلکو کې ډېر جرأت راغلو د یو بل خطر نه کې، نه د صحابه کرامو نه د مشرانو چې کوم ورکې دا فاسق فاجر خلک وو، نه دې وجې نه خلافت منتقل کو د مدینې منورې نه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ تعزیت ته راغلو، ورته استاد زوی وفات شوی دی، تسلی ورته ورکړه. او چې کله تعزیت یو کو واپس تلو، نو حضرت ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ ورپسې پاسېدو، ورته امیر المؤمنین حضرت عمر دا راته ووایه چې زما د مشر زوی د وفات نه پس خلیفه د څوک جوړ کو؟ د شام گورنر به څوک وي یا د عراق؟ دې دواړو کې یو ځای دی غالبا.
حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تو فرمایلو چې ستا کشر زوی حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ ما گورنر جوړ کو. ګوره اعتراض کول ولا دلته پلار دی اور جواب ورکول ولا حضرت عمر دی. ابو سفیان ورنه एकदम تاسو کو چې امیر المؤمنین اول زما مشر زوی خلیفہ او اوس زما بل بچی جوړ کو. خلق به اعتراض کوي چې ورور په ځای باندې ورور پسې ورور دا ولې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ډېر عجیبه جواب ورکو. ورته یې ابو سفیان حکومت چلول دا زما کار دی، خلافت چلول زما کار دی، نظام چلول زما کار دی، زه ښه پوهېږم. ستا دې کې کار نشته چې ما ته مشر زوی جوړ کړی کا کشر زوی مو جوړ کړی. خو د حضرت امیر معاویه کې ما صلاحیت ته خلافت کتلې ځکه مې ورته خلافت حواله کړو. که دا چېرې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ جوړ کړی بیا اعتراض جوړېدو. ولې خادم بنو امیه نه و، حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ هم د بنو امیه نه و چې خپلې قبیلې سره یې جوړ کو. خو دا خو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ جوړ کړی چې هغه د قریشو نه دی. اعتراض پلار کړی دی، جواب ورته امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورکړی دی. چې کم سړي باندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اعتماد کړی دی هغه باندې ما سر بچشم اعتماد دی. هغې په خلاف زه چا اعتراض هم نه منم. منل خو څه کوي چې اورېدلو ته هم تیار نه. دویم واقعه کوم مورخینو نقل کړي. حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ چې کله خلیفہ جوړ شو، خلافت ورته حواله شو گورنری، نه ځان ته خپل کور نه بار سکیورټي انتظامات وکړو. چې کوم هغې وخت کې سکیورټي وه، نیزه ډال دا شیزونه به ورسره و، بار به ولاړ و چوکیدارې ته، د دې کور مخې ته. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مزاج دا و چې دا به په دې ګورنرانو باندې ګرځېدو. او بیا به چې کله هلته لاړو نو هلته به خلکو نه تپوس کولو چې ما دا امیر جوړ کړی دا خلکو سره څنګه چلیږي، د دې اعمال څنګه دي، د دې تهجد شته نشته، خلکو سره معاملات څنګه دي، دا ټولو تپوس پې کولو. حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ ته پته نه وه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شام ته راغلی او زما په باره کې تحقیق کوي. او چې کم د حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ کم رعایا وه، کم عام خلک وو، هغه صحابه اکرام وو، عام خلک ښه نه وو. نو د خلکو ورته دا وایي چې حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ هر څه برابر دي، خو یو کار یې نوی شروع کړی چې ځان ته خپل سکیورټي تنظیم کړی دی. دروازې باندې چوکیداران ولاړ دي، دننه هر څوک نه پرېږدي. دې نه مخکې نه تا داسې کړي دي نه ابوبکر داسې کړي. دې تپوس نه وکړی شي چې دا ولیږي. دا پبلک یو اعتراض و چې کم عام رعایا وه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ راووختلو. ورته چې نور د ستا د ګورنري نه، ستا د نظام نه، خلافت نه ټول مطمئن دي، خو د یو خبرې تپوس کوي، دې جواب در سره شته که نشته. ورته حضرت څه تپوس کوي، کم اعتراضي دی. وایي ستا د کومه سکیورټي کور مخ ته بار ودرولي، ته چې چېرته ځې د سکیورټي در سره یي دا ولې. دیو جنه که زموږ علما کرام ځان سره ګنمین یا سکیورټي ګرځوي، دا د حضرت امیر معاویه رضی الله عنه سنت خفه کېږي ما ورباندې. هر سړي ته د خپل ځان حفاظت کولو حق حاصل دی، خپل مال کولو خپل مال حفاظت کول حق حاصل دی، خپل کور چوکیدارا کول دا د هر انسان حق دی. دیو جنا پاک پیغمبرو فرمیلو من قتل دون نفسه فهو شهید، چا د خپل ځان حفاظت کولو غا قتل کړي شو دا شهید دی. او بیا فرمای من قتل دون ماله فهو شهید، چا د خپل مال حفاظت کولو غا قتل کړي شو غا شهید دی. دیو جنا غل در باندې روزي تختنه منډه ما واجب مخکې روانه دوړي در پسې خيږي، خپل مال حفاظت کو کويشتري شهیدي. بیا درته یا شهادت ملويږي نه مليږي، دا شهادت مو کوي. ها داسې 100 روپو باندې انسان ما مړه چې پوهېږي 100 روپۍ دي، هغې د پران بده خبره ده چې په 100 روپو باندې سړی مړ کړی دی. خو عام شرعي مسله دا ده چې خپل مال خپل جان حفاظت درته شریعت حق در کړی دی. نو یو مسله مې درته ضمن کې دا هم وښیله، په دې علماو باندې اعتراضات مه کوي چې پولیس ډي سي ځان سره ګرځي، کالم وګرځولو څه چلو شو. خو بهرحال حضرت امیر معاویه رضی الله عنه چې کله دا تپوس وکړو، حضرت امیر معاویه رضی الله عنه بصیرت او فراست ته ګوره. ورته امیر المؤمنین تاسو ته د پته ده چې تاسو خو الحمدلله مدینه منوره کې پاتې کېږي، مدینه منورې نه ارد ګرد ټول مسلم سټیټس دي، یعنی مسلمان صوبې دي، مسلمانان خلق دي، هیڅ قسمه مشکلات نشته. زه دلته شام کې پاتې کېږم او شام سره دغه طرف ته قیصر او روم کسرا دغه یهود او نصارا د مشرکین پاتې کېږي. دوی چې کله اسلامی سټیټ ته دننه کېږي، ستا حکومت ته نه اول ما سره ملیږي، بیا تا ته درځي. یو چې ما د کم
سیکیورټي انتظامات کړي دا هم د صرف دی وجې نه کړي چې د مشرکینو یهودو نصاراو دا مزاج دی چې خپل بادشاه حفاظت دپاره چوکیداران ودرولي دي. اوس که زه چوکیداران ونه دروم نو دوی ذهن کې زموږ عظمت نه کینی. دا هغه ماحول سره عادت شوي دي. ما ورته دلته دا ماحول جوړ کړی دی چې زما عظمت زما روب هم د دوی زړه کې وي چې ما باندې ډاډه نه راځي. یو مو دې دپاره کړي دي. دویم دا چې جي زه یهود او مشرکین او نصاراو سره نږدې پروت یم. د دوی جاسوسان 24 غنټې زما د علاقې کې وي او دې ته چې اني ټایم موقع ملېږي په ما باندې حمله هم کولی شي. ما د سیکورټي انتظامات دې دپاره کړي چې دلته کله دوی وله د خفیه ادارو والا کسان راشي نو زما دې سیکورټي سره دو بار بار رابطه کوي نو هغې کې دغه پوره چان بین وشي. یو خو موږ ته دا پته ولګي چې دا د کم ملک نه راغلی، یو د موږ ته عقیدې پته ولګي چې دا کم سړی دی، درې موږ ته دا پته ولګي چې دا کمو عزایمو سره دلته راغلی دی. نه زه د خپل ځان حفاظت او هم مرعوب کولو دپاره چې هغې باندې زما روبي دا سیکورټي انتظامات ما کړي دي. علماو لیکلي دي چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لاسونه داسې اوچت کو وی یا الله د امیر معاویه رضی الله تعالی عنه چې کم سوچ دی ډیر خصوصي دی، یا لطیف عزت فرمای د هر قسم شر و فساد نه محفوظ وساتي. د حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه لپاره د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د دعا سند ګرځیدلی ده چې هغې باندې عمر فاروق اعتماد کړی دی. اور یو صحابي دی غالبا سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه فرمایي هغه چې ما د الله ذات باندې قسم وي چې ما د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سره چې بحث کې دلایل په میدان کې یو صحابي کتل چې بحث یې کړی دی هغه صرف امیر معاویه رضی الله تعالی عنه دی. کني مجال شته چې حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو گورنر نه تاسو کې چې دا کار دسې دی مجال شته چې چا ورته جواب ورکړی وي. خو ما چې خپل سترګو باندې یو سړی کتلی دی چې هغې حضرت امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه مطمئن کړی دی هغه امیر معاویه رضی الله تعالی عنه دی. دا د حضرت امیر معاویه رضی الله عنه عظمت دی. زه خو وایم چې دا دوه واقعات حضرت امیر معاویه رضی الله عنه عظمت دپاره کافي دي. عجزي ورکې څومره وه دا روایت نقل کړی دی المعجم الکبیر. پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وفرمایلو چې تاسو سره لرې نه یو سردار روان دی د هغې نوم دی وائل بن حجر رضی الله تعالی عنه اور تاسو ته اوس ځای نه زه پیشنګویي در کوم. صحابه کرام فرمایي چې څو ورځو بعد وائل بن حجر رضی الله تعالی عنه مدینې منورې ته راغلو. وی پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره میلاو شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لاس خپل لاس مبارک د وائل بن حجر رضی الله عنه لاس کې داسې واچولو، ځان سره مسجد نبوي ته راوستلو، خپل باندې منبر ته وختلو اور ځان سره وائل بن حجر رضی الله عنه وخیجولو، ځان سره په منبر باندې کینولو. بیا صحابه کرامو ته مخاطب شو چې دا هغه وائل بن حجر رضی الله تعالی عنه دی چې تاسو ته ما ویلو چې غاب رضی او دا ډیر لري نه راغلی دی اور دا د خپل قوم اور د قبیله سردار دی اور دا اسلام کې هم داخل شوی دی. وائل بن حجر رضی الله عنه فرمی هغه خپل واقعه بیانوي چې زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله خطبه ورکړه خپل منبر نه ښکته راغلو، زه منبر نه ښکته راغلم. دې دوران کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه منورې نه یو طرف ته یو ګسټ هاوس جوړ کړی و چې کوم ته مهمانخانه ویل کېږي چې بار نه میلمانه راغلی هغه بیا هلته یې سره ولو. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم امیر معاویه رضی الله عنه ته ویلو چې ته لاړ شه او دا وائل بن حجر رضی الله تعالی عنه هغه مهمانخانې ته ورسوه. د امیر معاویه رضی الله عنه تعمیل حکم ته ګوره. امیر معاویه رضی الله عنه جلدی کې خپل هغه وخت کې چې کمې سپلای وي یا چې څو غې ونه چولو او بیا د عربو ګرمي تاسو ټول ته پته چې هلته وخت تېر کړی دی. او دا واقع وائل بن حجر رضی الله عنه بیانوي، حضرت امیر معاویه رضی الله عنه نه بیانوي. هغه وایي چې دې کې څومره عجزي وه هغه ما کتلي ده. وی وائل بن حجر رضی الله عنه فرمایي چې زه په اس باندې ناسم او حضرت امیر معاویه رضی الله عنه ما سره پیاده روان دی اور چونکه سخته ګرمي و نو حضرت امیر معاویه رضی الله عنه به چې کله د مزل کول د خپې بي د سوځېدلې نه ډېر هغه یو تکلیف کې سړی قدم نه اوچتي داسې مزلي کولو. وی ما ته وایي چې ای وائل بن حجر تا سره ښکلې سوالي ده او زه پیاده روان یم، تا ته دا هم پته ده چې ما خپو کې سپلی نشته، ما د خپې سوځي ما ځان سره په اس باندې کېنوه. وائل بن حجر رضی الله عنه فرمایي چې ما ورته ویلو چې ای امیر معاویه
زه د خپل اس باندې تا کینولو کې څه بخل نه کوم، خو تا ته پته ده چې زه د خپلې علاقې سردار یم، قوم سردار یم. که زه تا اس باندې ځان سره کینوم نو خلک به بیا ماته سبا دا وایي چې عام کسي ځان سره په اس باندې کینولی، لهذا په اس ته نشم کینولی. خو امیر معاویه رضی الله تعالی عنه دې سره هغه خفه نه شو رانه. خو بیا ماته دا وایي چې ښه ټیک دی ما اس باندې نه کینې، خو دا کار وکړه د خپلې سپلی خو راکړه که نه، زه پیدل روان یم، ما خپو کې سپلی نشته، خپې مو سوځي او ته په اس باندې ناستې، نه تا ته خو د سپلو ضرورت نشته که نه. وائل بن حجر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما ورته بیا ویلي چې نه د سپلو ورکولو کې زه څه بخل نه کوم، خو د سپلۍ دې وجې نه درکوم چې زه سردار یم، بیا به سبا خلک وایي چې سردار یو عام سړي ته سپلی ورکړي. وائل بن حجر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه حیران په دې خبرې وم چې ما په اس باندې کېننولو، سپلی مو ورته ورنه کې، هغه د پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکم تعمیل وکړو او ما نه یو ذره برابر هم خفه نه شو، د پاک پیغمبر حکم تعمیل وکړو، زه یې میمنخانې ته ورسولم. دا جزیزه کم ځای نه پیدا کړم، دا عظمت زه په کومو خولې باندې د دې تعریف وکړم، دومره لوی شخصیت. او چې کله خلیفه جوړ شو د حضرت علی رضی الله تعالی عنه نه پس، نو دیو یهودو سره یو اګریمنټ شوی و چې فلان تاریخ پورې به مونږ تاسو خپله کې جنگ نه کوو. چې کله تاریخ ته لږې ورځې پاتې شي نو حضرت امیر معاویه رضی الله عنه خپل لشکر تیار کو، اباډر ته یې ورسولو. وایي څنګه د تاریخ ختم شي فوراً به تاسو حمله وکړي چې د کافران ځانونه تیری تاسو به دا علاقې فتح کړي وي. نو حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه لشکر سے څنګه هغه تاریخ ختم شو نو د مسلمانانو لشکر په هغه ملک باندې حمله وکړه، هغې ډېرې علاقې فتح کړي. دیگه یو صحابی په اس باندې ناست هغه وایي الله اکبر الله اکبر وفاء لا غدر، یعنی الله ډېر لوی دی، الله ډېر لوی دی، الله په موږ ته د وفا حکم راکړی چې وعده وکړي هغه پوره کوه، دوکه به چا سره نه کوي. حضرت امیر معاویه رضی الله عنه چې کله دا آواز واورېدلو نو خپل لشکر ته وایي چې لاړ چې دا کس ما ته راولي چې دا څوک دي. نو دوی وایي چې کله موږ لاړو هغه اعلان کوونکی موږ راوستو نو هغه حضرت عمر بن عبسه رضی الله تعالی عنه صحابي دی. حضرت امیر معاویه رضی الله عنه تاسو کو چې تا وایي چې الله اکبر الله اکبر وفاء لا غدر دی څه مطلب دی؟ حضرت عمر بن عبسه رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیلو چې ما د پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژبې مبارکې نه دا اورېدلي دي چې کله تاسو کفارو سره کومه معاهده وشي، هغه معاهدې ختمېدو نه پس تاسو بیا هم خپله کې یو بل حالاتو نه خبر کې هغه د بعد مخکې قدم اوچتولو اجازت شته دی. چونکې تاریخ خو ختم شوی دی خو هغې سره زمونږ خبرې نه دي شوي، ته بیا څنګه په هغې باندې حمله کوي؟ حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه هغه مشر ته حکم وکړو چې څومره علاقې مو فتح کړي دي واپس خپلې علاقې ته راشي. هغه لشکر یې واپس کو خپلې علاقې ته، د هغې مشرانو سره خبرې وشي، هغه د بعد یې ورسره بیا جهاد کړی دی. د سنت اتباع د حدیث اتباع پکې دې درجه کې موجوده وه. دیو جن زما مسلمانانو حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ ډېر لوی شخصیت دی. ما ډېر مختصر تاسو ته واقعات عرض کو، دین علاوه ډېر تفصیلی واقعات دي، د باندې روافضو کوم اعتراضات دي، د غي جوابات ما ذهن کې چې وکم خو د وخت د قلت وجې نه غزه نشم کولی. البته یو فتنې نه خبروم، دی وخت کې سوشل میډیا باندې یوټیوب باندې یو غټه فتنه ده چې هغې ته ویل کېږي انجینیر میرزا. دا د حضرت امیر معاویه رضی الله عنه داسې سخت دشمن دی لکه څنګه دغه روافض دي ظالمان. اور دی چې د حضرت امیر معاویه رضی الله عنه په باره کې کم ذهن جوړ دی، هغه د دې وجې نه جوړ دی چې د مودودي یو کتاب دی خلافت و ملوکیت، هغې مطالعه کړي، هغې کې ابوالعالی مودودي ډېر بکواسات کړي دي، تر دې پورې چې بیا مفتي تقي عثماني صاحب دامت برکاتو مالې د دې خلاف یو کتاب ولیکلو، هغې کې د ټولو خبرو جوابات کړی دی. دیو چې نه زموږ یو ملګری هغه به وایي چې د خلافت و ملوکیت داسې کتاب دی چې اسکو ردی کی ټوکری میں پھینکنا چاہیے. هغه کې د امیر معاویه رضی الله عنه خلاف بکواسات ډېر زیات شوي دي. او دی ظالم هغه مطالعه کړی نه دی د حضرت امیر معاویه رضی الله عنه مبارک هغه ذهن دی چې کم د مودودیانو دی یا د دې روافضو دی. یو خو دا یاد ساتي چې انجینیر میرزا نه حافظ دی نه قاری دی نه عالم دی. زه به دا وایم چې د مدرسې مخې نه دی کتلی، قرآن تلاوت ورته نظر قرآن آیات نشي ویلی، په نظرې نشي ویلی. او زمونږ د خلک د غې نه متاثره دي، یاره ډېر ښه تحقیق کوي، هغه کار څنګه چار کړی دی.
د اهل حدیثو غیر مقلدینو په مونږ باندې اعتراضات دي چې تاسو کتابونو کې دا لیکلي شوي تاسو مشرانو دا کړي نه یو صفحې چاپ کړي دي هغه صفحې دي ځان ته راجمع کړي دي بیا موږ په بریلیانو باندې اعتراضات کړي یا په غیر مقلدینو باندې غاندې راغونډې کړي دي نه دا وایي چې زه نه اهل حدیث یم نه اهل سنت یم نه څه یم زه کتابي یم نه زه ورته جواب کې دا وایم چې ته کتابي نو اهل کتاب خو یهود او نصارا هم دي ته خو بیا یهود او نصاراو نه یې زمونږ اهل سنت والجماعت ما انا علیه و اصحابي دا خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمیلی مونږ اهل سنت والجماعت سره تعلق دی نه دا سره د اهل سنت والجماعت نه دی بلکې دا د روافض او د شیګانو دفاع لپاره د هر څه کوي غونډه ورځ د صحابه کرامو خلاف بکواسات کوي او صلاحیت دا دی چې اردو ترجمه مخې ته پرتی دي عربي بعضو الفاظو معنا په اردو کې د سوي چې غیبه عام سړی نه پوهیږي علما پوهیږي دیو چې موږ د عام خلک د قرآن د ځان سره تفسیر مطالعه نه ځکه منې کو چې هغه بعضې وخت کې تباه او برباد شي ګمراه شي غلط تفسیر وګوري غونډه عقیده یې خرابوي نو مخکې کم از کم تفسیر مطالعه د نه کوله عقیده خو د ټیکو کوم څه د عقیده تباه او برباده شو هغه ته دا پته غریب ته نه لګي چې زه دا کم کتاب ګورم دا غیر مقلدینو دا تفسیر کړی دی که روافظو کړی دی او که قیدیانانو کړی دی او که چا کړی دا غریب ته پته نه لګي نه دی وجنه دا ډیره غټه فتنه ده هغه به ان شاء الله زه مفصل گفتگو بیا چرته یو مجلس کوم د دې به مکمل اپریشن کوم چې د عقاید څه دي د دې قرآن سره څومره تعلق دی احادیث سره څومره تعلق دی څومره پوهیږي څومره نه پوهیږي دا ټول ان شاء الله تر دې پورې چې مونږ ورته درخواست کړی سوال مکړی چې راشه مونږ سره کېنه صرف 10 منټ کېنه خبرې به خپله قسمینه کو یو عالم سره دا 5 منټ څه کوي چې یو منټ کې نه سوتا نه دیتا یا او چې علما ورپسې کور ته ورشي بیا پټ شي چې لاهور کې چې لاهور ته ورشي بیا اسلام آباد ته لاړ شي اسلام آباد ته ورشي بیا لاهور ته راغلی خو بهرحال د غیب بینونه اورېدل جایز نه دي بالکل سره نوم مه اخلي او بل انجینیر دی ستا کار خدای نالکې ولګوه د ګډر پیپونه سیټ کا او د بجلی تارونه سیټ کا انجینیر خدا کار وي تا څه کار دی د قرآن او حدیث سره ته څه قرآن او حدیث پیژنې قرآن تعریف درته نه زده د حدیث تعریف درته نه زده د دې وجې نه زما مسلمانان وروڼو هر چا بیان اورېدل هر چا بیان نه متاثره کېدل هر بیان اورېدل په هغه باندې عمل کول د سړي ته نقصان رسوي او دې سره سړي عقاید خرابېږي اعمال خرابېږي دې وجې نه علماو سې پوچ کر چلنا چې کوم ځای کې مسله راځي خپل علماو نه تپوس کې چې دې وخت کې ما ته څه کول پکار دي انشاءالله الله به بیا اصلاح کوي مخکې به مزل درته اسان وي